سلامونه قدرمنو اوریدونکو او درنو لیدونکو په دې هیله چې ټول براته روغ یې جوړ به یې سوکاله او ډیر ښه ژوند لري. قدرمنو دوستانو د مهال چې څومره هم ملګري موږ سره تازه د فیسبوک پاڼې له لارې یا هم د رادیو له لارې مل شوي دي ټولو ته د زړه له کومې هرکلۍ او سلامونه وړاندې کوم او هغه ملګري چې د وخت راځي یعنی د یو ساعت وړاندې راځي موږ سره مل و په رادیو کې بیا هم تاسو ته هرکلۍ وایم او په دې هیله چې د پروګرام تر پای پورې موږ سره مل پاتې شئ. څرنګه چې ما تاسو ته په پیل کې ویلي وو په دې پروګرام کې نن ورځ موږ سره قدرمن مېلمانه هم د ټلیفون د لارې هغوی طرف ته به هم زه موږ سره نن په پروګرام کې به راحت شینواري صاحب وي چې د تورخم نه به موږ ته حال وړاندې کوي. تورخم د خوا ته چې کوم کسان پاتې کېږي د هغو په تړاو ورسره به موږ سره اختر ګلفام صاحب وي چې زموږ همکار دی او په چمن بارډر کې د افغانستان د قندهار سره نږدې سیمه ده هلته به حال وړاندې کوي او صمد شبنم صاحب یو ډېر ښه او تکړه سینیر صحافي دی. هغوی څخه به هم موږ د چمن یا د پولو خواته میشت کسان چې دي یا خلک د هغې په اړه به معلومات وړاندې کوي. البته دوستانو نن پروګرام موضوع چې ده نن پروګرام موضوع د هغو خلکو ژوند په تړاو دی چې په بارډر ته خوا یا هم په سرحدي سیمو د پولو ته نږدې غاړې سیمو ته دوی میشت دي ژوند کوي. د دوی ژوند به څنګه وي، د دوی چارې څنګه دي، د دوی غوښتنې څه دي، یا دوی زموږ نه ښه ژوند لري که نه د دوی ژوند ستونزمن دی او پخوا څنګه وه اوس څنګه ده، پخوا ښه وه یا اوس ښه ده. نو دغه ټول موضوعات به زموږ د پروګرام برخه وي. لومړی به غواړم چې لږ تاسو ته لنډ شان معلومات وړاندې کړم د هغه خلک چې په دغو سیمو کې پاتې کېږي یا کوم سیمو باره کې تاسو سره خبرې کوم، ځکه چې بارډرونه او سرحدونه خو په نړۍ کې بلها ډېر زیاتې دي. اما څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ پروګرام موخه مقصد افغانستان او پاکستان په تړاو دی. نو هغه سیمې هغه ځایونه چې د افغانستان او پاکستان د بارډرونو یا سرحدونو ته نږدې وي او خلک چې هلته پاتې کېږي د دوی د ژوند په تړاو دی. نو تر ټولو اول چې کله هم تاسو افغانستان پاکستان بارډر فکر کوئ، زه یقین لرم چې تاسو ذهن ته به تورخم راځي یا چمن راځي، ځکه دا دواړه ډیره زیاته د پخوا راهیسې فعال سرحدونه دي او په دې کې په زرهاو خلک بوخت دي، هم کاروبار لري، هم تګ راتګ کېږي، تجارت کېږي، د ژوند چارې سنبال کېږي، مسافر ځي راځي، ناروغان ځي راځي. نو په دې کې خلک تر ډیره حده پورې تګ راتګ لري. تورخم او چمن ترڅنګ غلام خان، وزیرستان، باجوړ، پارچنار او چترال دا د پاکستان غاړې ته هغه سیمې دي، هغه ځایونه دي، هغه ښارونه دي چې افغانستان سره سرحد لري یا هم پول لري. بیا افغانستان خواته ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، کندهار او کونړ دا هغه سیمې دي چې البته ورسره د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم پولې شته یا هم کوم سرحدونه شته دا په دغو ښارونو کې یا ولایتونو کې شته او خلک یې له دغو ځایونو څخه ځي راځي. که تورخم باره کې خبرې وکړو، تورخم ته نږدې کوم سیمه راځي یا کوم ولایت راځي، نو دا ننګرهار ولایت د افغانستان ده چې هغه د پېښور او د ننګرهار دواړه ترمنځ تورخم بارډر جوړیږي یا هم ورته ډېرې خلک د ډیورنډ کرښه وایي چې په دې کې د خلکو تګ راتګ کېږي. او ترڅنګ یې که مونږ خبره وکړو د چمن، نو چمن بیا د کوټې خواته کوم بارډر چې د کوټې او د قندهار ترمنځ ده چې هغه سیمه هغې پلو بیا ورته دغه کوي، خلک ورڅخه راځي یا تګ راتګ پکې کېږي یا هم تجارت کېږي. نو په دغو سیمو کې میش خلک د دوی ژوند حال څنګه دي، دوی څه رقم چارې لري، د دوی غوښتنې څه دي، یا بهتر ژوند لري، خراب ژوند لري، ضرورتونه یې پوره کېږي نه کېږي، دوی ته ستونزې څه دي، د اوبو کموالی، مکتبونه، پوهنتونونه، روغتونونه، شفاخانې، دغه موضوعاتو ته به اشاره کوو. مونږ لومړی به ځو راحت صاحب طرف ته او د هغو څخه حال اخلو، ځکه خپل راحت صاحب هم تورخم خواته نږدې پاتې کېږي، نو دوی به موږ ته ډېر ښه معلومات وړاندې کړي چې هلته خلک څنګه ژوند کوي. بیا په دغو خلکو کې هم دوه قسمه خلک دي، یو هغه خلکو ته مونږ پام کوو چې سم کورونه لري، هلته لکه خپله ځان ته کورونه د پخوا راهیسې جوړ کړي دي، که هغه پاخه کورونه دي، که خټین یا هم کچه کورونه دي،
او یو هم کوچیان دي چې په خیمو کې پاتې کیږي، کله دی خوا کله حق وځي او د هغوی ژوند به څنګه وي. نو د دغو موضوعاتو په تړاو به ورسره غږیږو. د دوی قومي اړیکې څنګه دي یو بل سره، یعنی د پخوا راهیسې موږ څومره حده پورې چې زما معلومات دی څومره هم سرحدونه راځي تر ډیره حده پورې په دغو کې پاتې خلک پښتانه دي، هغې غاړې ته هم دې غاړې ته هم، او د دغو خلکو کلتورونه تر ډیره حده پورې یو دی، خواړه ژوند چارې. نو دوی پخوا راهیسې که موږ وګورو تګ راتګ هم ډیر په اسانه کېده، کله چې په بارډرونو یا په سرحدونو کې د پاسپورت د ویزو د بندیزونو هیڅ هغه فیصلې یا پالیسیانې نه وی، نو د دوی ژوند تر ډیره حده پورې ښه روان هم و. دوی په اسانه باندې کولی شو چې په یو ورځ کې 3 ځله 4 ځله 15 ځله تګ راتګ وکړي، خپل تجارت وکړي، هر یو ستونزه یا هر یو مسله یا هر اړتیا چې د دوی وه دوی به د دغه موضوعاتو له لارې یا د دغو پولو لارې حل کوه. خو اوس مهال د ګڼو مسایلو سره مخ هم دي چې په دغو مسایلو کې مونږ که تر ټولو لوړ مسلې ته پام وکړو، امنیتي ستونزه ده. د امنیتي ستونزو یا کشالو له کبله پالیسیانې داسې جوړې شوي دي چې اوس خلک په اسانه تګ راتګ نشي کولی، اوس په اسانه باندې هغه تجارت نه کیږي چې پخوا کېده، اوس په اسانه باندې هغه راکړه ورکړه نشته ده چې پخوا راهیسې دوام درلودل، او د خلکو ژوند چارې هم تر ډیره حده پورې زیانمن شوی. بل اړخ ته مونږ د وخت راهیسې د پروګرام د پیلېدو راهیسې مونږ خبرې کوو د اوبو د کموالي، چې د اوبو مسله پکې شته. ظاهره خبر ده هلته نه داسې کوی یا داسې نظامونه جوړ دي چېرته چې پایپ لاینینګ شوي وي، په کورونو کې په نلکو باندې اوبه راشي، او ترڅنګ نور هم اسانتیاوې نشته، نو خلک سیندونو اوبو باندې خپل چارې سنبال کوي یا هم چینه لټوي چېرته چې وي، نو د هغو له لارې چې دی نو خپل ژوند سنبال کړي دي. موږ سره د مهال د ټلیفون د لارې راحت شینواري صاحب موجود دی، دوی څخه به پوښتنه وکړو د همدې مسلې په تړاو. دوی په خپله هم نږدې تورخم خواته ژوند کوي، نو دوی به موږ ته ښه معلومات وړاندې کړي چې په سرحدونو کې میشت خلکو ژوند یا حال څنګه ده. سلامونه راحت صاحب، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. مسکا تاسو ته او سونو پښتونخوا ټولو اوریدونکو لیدونکو ته هم او تاسو مېلمنو ته هم ډیره زیاته مننه کوم. بیا هم خوشحاله یم چې تاسو پروګرام کې موږ سره مل یې. راحت صاحب، نن موضوع لږ مختلف موضوع ده. موږ خو هر کله د کډوالو باره کې خبرې کوو، اما نن غواړم چې لږ تاسو څخه هلته میش خلک چې تورخم نږدې خلک دي یا هلته نږدې پاتې کېږي، مختلف نومونه هم لري د کلو یا د کوڅو نومونه، د هغو ځایونو نومونه، هغه به هم تاسو ته معلومه وي. بیا پولې هغه غاړې ته هم داسې خلک دي چې نږدې پاتې کېږي. ستاسو په نظر د دغو خلکو ژوند څنګه ده؟ ډیره مننه. داسې ده چې په ټوله نړۍ کې که وګورې ویل کېږي چې سرحدي چې کوم خلک دي که پولې هغه طرف وي او که دې طرف وي، هغو ژوند د ټولو نه ښي او دا دی. تاسو اروپا وګورئ نو هلته هم سرحد باندې چې کوم خلک دي هغو ژوند ښه وی، داسې په امریکا کې هم ښه وی، نورو هیوادونو سرحدونو ژوند هم ښه وی، خو صرف دا چې کومه فارموله ده دا په دې موږ مغربي پوله کې الټه راځي، او پوهان وایي چې سرحدي خلکو ژوند ځکه ښي چې دلته دغو ته موقع وي، د تجارت موقع وي، د مزدورۍ موقع وي، د پیسو د ګټې موقع وي، خوشحاله وي، سوچ یې بدل وي او وابسته لري مختلفو هیوادونو سره او انټرنیشنل کمیونټي سره. خو له بده مرغه دا 8-9 کاله کېږي چې دلته په دې تورخم کې دلته سرحدي خلکو ژوند زه به وایم چې خراب څه چې بیخي خراب دی. هغه دواړو هیوادونو داسې کلکې پالیسۍ جوړې کړې چې مطلب موږ انګریزي کې وایو چې پری میچور. ګوره 80 کاله دا سرحد شو کولاو او بیا ستا 8 کاله مخکې چې دا سخت بندیز دی راوسته، نو 80 کاله کې چې کومې سختۍ په کار وي هغه موږ باندې 8 کاله کې راغلی. نو ظاهره خبره ذهني توګه باندې هغه خلک چې دلته په باچا مینه کې ژوند تېري، په خوږخیلو شیخ ملخیلو کې ژوند تېري، په لالپوره، په اخوا په ننګرهار کې نور ولایتونو کې ژوند تېري، مارکو کې، نو هغه خو تیاره نه وو که نه، شعور تعلیم نه لري، نو سمدستي هغوی اقتصاد خراب شو، سمدستي مزدور خراب شو. نو زه یم چې ژوند یې ډېر ښه نه دی او باید چې دواړه هېوادونه په دې خبر باندې د غور وکړه چې یاره ستا چې کوم جدید سیستم لګولی دی دا اخري چې کوم انجام یې هغه ولس او وطن ګټه ده که نه.
ګټه ترلاسه نشي نو بیا خو څه پیدا نه کا تر څو چې دوه پول سرحد طرفه پوتنشل تعلق نو زم چې افغانستان یو لوی پوتنشل دی میوه لري البته ویلا لري داسې کاني سیګ لري چې پاکستان اقتصاد پر روان دی دې طرف ته پاکستان هم هیوی مشنري لري سیمنٹ لري نو افغانستان پر روان دی نو دغه ټول سره سرحدي خلک ډایرکټلی او انډایرکټلی تاسو او بیا به وایم چې په آزاد توګه باندې دوی نشي کولای چې جلال آباد نه یو کس ساکین یو پس پیښور کې سودا وکاو داسې پیښور یا لنډي کوتل نه یو کس کیل یو کابل کې سودا وکاو کو لګټ راوړي نو دا مشکل ضرور دی نور پکې ګټه شي ډیری ډیر زیات مننه کوم راحت صاحب تاسو په نظر په خوا خو د خلکو ژوند اوس خو تاسو چې څومره معلومات ما تاسو نه واخیستو ظاهره خبره ده چې ژوند یې خراب شوی دی آیا په خوا بیا خو چې کله دغه بندیزونه یا پولیسیان نه وای جون مرکوله ژوندو چې مونږه مشران چې ما په خپل باندې لیدلي چې سحر مونږ به وکړو د دې نه یا پټو کې ګنده ویوړه کابل ته به ورسېد څلور 15 زره به وګټلې کابل نه بیا الټا ډرای فروټ راوخیسته او ما خام چې کور ته براته اته 10 زره به ګټلې دي وجه دا وا چې ګوره پول یغه طرف ته هم ډیوایډډ ټرایب د شینواری وسی دي طرف ته هم شینواری وسی او په ټول نړۍ کې دا قانون دی شینګن د یورپ ویزا یو ځل تر لاسه کاو بس بیا خالي پر اورو باندې پیراګه الټا بندستانه شایسته نو دلته دا بیا 2016 نه بعد چې راي یو پالیسی دا موږ منو دا چې پالیسی باید ضرور د پکار ده ویزا پاسپورت ولري خو هغه سره تجارت خو مبندو د مزدور تجارت د غریب مبندوانو په خوا ډیره خوشالي و میوه نه خرابې دا سبزی نه خرابې دا وس خو لارې موټر چې سپیندل سوزم ولادي ډرایور سره چې کوم غوي معاون وی کلندر وی هغه سره نه پریږدي دا راګ ایکسپورټر خپل امپورټر خپل په منځ کې چې خلک هم دغه فریاد کوي چې مونږه د قانون د دواړو هیوادونو منو پاکستانان باید چې بغیر ویزا او پاسپورت لار نشي افغانان باید چې بغیر پاسپورت او ویزا را نشي خو دې کې اسانوي پیدا شي کوم غند راوړي هغه ته ماخلا کوم غند راوړي هغه ته ماخلا الریډي تاسو ټول ته پته دي رسنه وتا چې بین آیټمز ناراضي ګور نه څوک سرف راوړي نه پودر راوړي هغه مخې فروټ راوړي انګور راوړي ډرای فروټ راوړي صابون راوړي شامپو راوړي چاکلیټ راوړي دي ځای نه چې ځان سره چینی وړي ګوړه وړي کله پاکستان ګوړه بنده کله چینی بنده کا کله افغانستان په لو چې کویلا ګرانه کا کله چې فروټ په باندې چې موږ ته بدل اخلو ویلا مسلمانی دا باید چې د ریلیف ورکاز ما ذاتی توګه دا خیال دی چې بس ورکوټه کارډ ولا جوړ کا ویزه ته ضرورت هم نشته اوس کازه به فائدہ واخلم دا پاسپورت نو مزدور چې په 10 زره باندې جوړ کا او په میاشت کې هغه 50 زل دومره تاپی په وی کنه چې هغه پاسپورت ختم شي یا خپل جوړي میاشت کې 10 زره غټل نه یار میاشت کې یو پاسپورت جوړول څونه ګران ده په قطارونو مولا لازم چې پاکستان نه په افغانستان کې ګران ده جوړول او په افغانستان کې پاکستان د کې ګران ده جوړول نو دومره ټاپی په ورکړي چې یو مزدور پاسپورت ته وکاته ته به چې دا غوند ټول دنیا سیر د مزدور کړه ټریولینګ بیا کړای صحیح دا کوو چې نړۍ په شان بارډر را د سرحدي خلکو لپاره نرم شي پالیسی را نرم شي پاکستان د افغان پالیسی باندې نظرثانی وکا افغانستان دا هم پاکستان سره ورولي باندې نظرثانی وکا دې ټکی راو کا کېونی ټول خلاص شي موټر د پاره هم انسان د پاره هم او ټول نه لوی خبره ده چې انسانيت باندې ذکر کوم چې صرف ټول ناروغان روزانه راپریدي افغانستان کې روزانه 15,000 ناروغان په بارډر باندې انتظار کوي نو دې تعداد کم از کم 500 تشمیره ورسي چې راشي ځکه چې تل روغتون دا څه کو نشته نو باید چې انساني همدردی باندې کې دا درې اقدامات وشو نظام سرحدي ژوند به د افغانانو خوي د پاکستانانو به خوي او شکل ژوند خشي اقتصاد خشي بیا کم ختم شي جګړه مرکشي او امن امراش راحت صاحب ډیره مننه معلومات یو لنډه پښتنه کوم په لاندو کې راته جواب راکړي چې هلته میش کوم سیمه نمونه تاسو واخیست دغه خلکو اتمن به ضرورتونه ډیره زیاتوي خو ستونزې لکه مکتب ورته نشته روغتونونه یا هم ورته کلینیک نشته او به تر ډیره بریدالته کې د شچینه نوي یا د اوبو کموالی دغه موضوعاتو باره کې تاسو یا معلومات لري چې د خلکو وینات څه ده څه وایي ګوره چې بارډر نه څنګه واوړي نو دلته چې وای کنه لالپوره دا او مارکولا او اچین ولسوالۍ دا
بالکل متوسط خو څه چې بیخي لاندې کور خلک دي غریب عاجز دي دغه بعد چې بارډر صحیح او نو لوړ کی بازار نه به سودا وړه دا کابل او جلال آباد نه نشي کړی دغه تلنګي کوتل آسان او بلکې مونږ لنګي خاني او بچی دي کنه صحیح وی باندې ورسي مغرب سره څه استفاده کوي هغه ژوند خراب وي هسپتال خو لري خبره چلته زه ما چې داسې کلینیک هم ني چې ستاله بلډ پریشر خالي چک کا ډېر مشکل دی دا پاکستان دی طرف تراشي باچا نه را باچا مې نشه برلا چې زمان ته پرای دی بیا لاندې کوتل خو غفیل دي چې هغه ولا کابادي لري دغه ټولو دارو مدار چې دی په تورخم باندې دا چې بیا راشي زخخیل دي او زخخیل نه علاوه چې ملاګوري باړوال او یوسف زی په خبر سواتیان هم دلته کار کوي نو زه هم چې دا ټول دوړو طرف خلک چې انتهایی پسمانده پاتې او هغه کلیه غلطه ثابته ده چې بارډر دوړو طرف خلک خوشاله دا صرف او صرف په دې مغربي بارډر کې غلطه ثابته ده او په کار ده چې دا موږ ثابت کړو او دا لږ کولاو کړو چې البته واټر سپلای سکیمز وشي البته چې ډیولپمنٹ وشي که غټ روغتون جوړ نشو باید چې دومره روغتون کو جوړ کړي چې ډیلیوري کیسز پکې کیږي بي پی پکې چک کیږي او چې خامخا غدا په خور ته راځي چې هغه شوی چې هسپتال ته خور ورسېږي چې کدا باندې هغه پښتو کې متل دی چې عراق نه چې تریاک راځي نو مریض والا حافظ دی اوس عراق والا تریاک خبره ده بالکل عراق او تریاک په تو کاغو صحیح ده ډیره مننه کوم راحت صاحب د دومره ښکلي او مفصل معلوماتو لپاره ښه وخت ولرئ کور ودان مننه کوم مننه ډیره مننه کوم د راحت شینواري صاحب څخه چې ښکلي معلومات وړاندې کوي تر ډیره حده پورې د مسلو باره کې خبرې وکړو هلته خلک پاتې کیږي ظاهره خبره ده دا یو ډیر زیات واضح موضوع ده چې هلته هغه خلک پاتې کیږي چې ژوند او اقتصاد یې ټیټ دی ځکه چې که ژوند او اقتصاد یې ښه وای نو هر څوک راحت ژوند غواړي آسان او هوسا ژوند غواړي او د هوسا ژوند دپاره ښاري سیمو ته خلک هڅه کوي چې ځان ورسوي څو ماشومان یې اولادونه یې راتلونکي ښه اوسي د ځوانانو هغه هیلې پوره شي نو دا مسایل وي مونږ به خپل بل همکار طرف ته چې البته د چمن بارډر کې پاتې کیږي دوی ته معلومات هم شته اختر ګلفام صاحب طرف ته هغوی ته به هم ځو هغوی نه به هم حال اخلو او ورسره صمد شبنم صاحب هم موږ سره به وي هغوی نه به هم موږ د چمن خواته پاتې خلک یا هلته کیدای شي نور داسې کوچنۍ یا غیر رسمي بارډرونه وي لارې وي چېرته نه چې تګ راتګ کله کله کیږي نو د هغو خلکو د ژوند او هغه خلک چې هلته پاتې کیږي د هغو حال به ورڅخه راخلو چې ژوند یې څنګه ده خلک سره کم ژوند کوي غوښتنې یې بد څه وي او د هغوی ستونزې څه دي مسایل څه ده په کومو موضوعاتو باندې کموالو سره یعنی د نشتوالي سره مخ دي او مسایلو سره مخ دي دغو حکومتونو څخه غوښتنه لري او دا مسایل آیا اوسني ده یا پخوا هم وه که پخوا ژوند یې ښه و نو څنګه وه که اوس ژوند یې ښه ده نو څنګه ده او که پخوا ژوند یې خراب و نو ولې که اوس ژوند یې خراب دی نو ولې دا ټول به موږ ورڅخه واخلو ځکه چې دوی هلته ژوند کړی دی او هلته معلومات هم لري چې اصل مسله څه ده او څنګه وي بله دا چې پرته له مسایلو او د خلکو د چارو که موږ راشو لږ دې باره کې هم معلومات واخلو چې د دغو خلکو کلتورونه څنګه دي آیا نږدې چې پاتې کیږي کوم بل هیواد یعنی چې افغانستان سره نږدې خلک دلته پاتې کیږي پاکستان غاړې ته یعنی پاکستانی خلک د دوی رسم و رواج دودونه قومي کلتورونه افغانستان خلکو ته یا هغه کوم ولایت سره چې نږدې دي هغو په شان دی که یا نه او افغانستان خواته چې کوم ولایتونه دي لکه اوس که موږ د چمن خبره کوو نو ظاهره خبر د قندهار ته نږدې ده نو د قندهار د خلکو په څیر آیا د پاکستان هغه کوم رسمونه رواجونه د قندهار په خلکو باندې راغلی ده یا د قندهار د خلکو رسم رواجونه د کویټې غاړې خلکو چمن خواته راغلی ده د دوی راکړه ورکړه څنګه ده د دوی یو بل سره اړیکې څنګه دي ښه دي خراب دي ځي راځي کیدای شي داسې هم ما داسې هم ډېر زیات کورنۍ لیدلی یا اورېدلی چې هغوی وایي زما د کورنۍ نیم غړی په پاکستان کې دي یا پاکستان کې میش خلک وایي چې زموږ د کورنۍ نیم غړی افغانستان کې دي او د دغو ځینې پالیسو له کبله دوی بیچارهګان ډېر زیات ستونزمن شوي دي سره له بل څخه جلا شوي هم دي نو موږ به ورڅخه پوښتنه وکړو موږ سره زموږ همکار اختر ګلفام صاحب همدا مهال د ټلیفون د لارې مل دی ورته پروګرام کې هرکلی وایم او سلامونه بخیر راغلی
وعلیکم السلام. ډیره مننه. ډیره مننه کوم. زمون نن پروګرام موضوع چې د په پولو یا سرحدونو کې د میش خلکو حالات یا ژوند څنګه ده. نو څنګه چې تاسو په چمن کې یاست، چمن د افغانستان د قندهار سره نږدې سیمه ده او هلته نه خلک ځي راځي. اول خو راته دا ووایاست چې تاسو په خپله هم هلته ژوند کوئ، ژوند څنګه ده دغه خلکو؟ ډیره مننه. لکه څنګه چې په ماضي کې چې ول ژوند ډیر اسانه او ساده او ډیر خوندور و. تا ګورو تک اسانه ولې رشته ولې یعنی یو د دې پاکستان افغانستان ته به ودونه کړل، د اخوا بدلې ودونه راکړل. اکثره چې زمونږ د ودو والا دغه چې دی اکثره کندهار ته ځي، کندهار والا چمن سره راځي، کوټي پورې راځي. نو هغه چې دی د چې کله د باړ وصولو باړ لګېدو بعد او د نومبر 2023 بعد چې چیرې وان ډاکومنت رژیم رالی، یعنی پاسپورت ویزا پاسپورت لانچ شو، هغه بعد چې دی لږ مشکل زیات شوی دی. یو خدای دې چې کوم انجینې الکوان چې کومې کوزدې کړې ویلې اوس شادي بیا کېدل، ودونه کېدل، هغه لږ پات شوي دي. آی کورټ پېښور یو فیصله کړې وه چې کوم ډول نیشنلټي والا چې چیرې یو پاکستاني میرمن د یو افغان شهري سره واده کړی او چې کوم مهاجر کډوال کړل، نو بیا آی کورټ ججمنټ کړی و چې هغه دی پاتې شي او بالکل د پاکستان نیشنلټي دی ورک وسی. نو سیم دغه رقم پروسس هم اوس په چمن کې شروع دی چې کوم ساده د کلو ژوند دی، اوس هم د کلو ژوند هغه رقم دی. بارډر ته نږدې سیمه چمن دی، ګلستان ده، توبندي، توبه، اچکزی دی، عبدالله خان دی، لکه څنګه چې غازی عبدالله خان چې کله یو دورې د کابل پورې. نو دا ډېر یو تاریخي علاقه ده او دلته الحمدلله سکون او دغه دا د خلکو زیاده تر چې کوم انحصار دی هغه پر زراعت باندې دی او د خلکو زراعت او تاترمانو لکه څنګه میخي او دا نورې واړه چې کوم ایوانان دي دا غو بیا چې دغه کوم شلومبې دي او کوم دغه کوچي دي مستی دي. نو هغه ژوند چې دی اوس هم الحمدلله هغه رقم روان ده. ډېر ښه، ډېر اعلی، ډېر ښکلي معلومات راته وړاندې کړو. دې نه زه خبر نه وم چې خلک هلته زراعتي کارونو کې میشت یا بوخت دي. آیا په دغو خلکو کې افغانان هم دي که نه ټول د دغه ځای خلک پاتې کېږي؟ افغانان چونکې لکه څنګه چې په ټول پاکستان کې د افغانانو انخلا شروع ده، تیره پیره در 15 لکه څخه زیات افغانان د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان څخه لاړل او دغه بعد اوس هم تقریبا ران اباوټ 4.5 لک چې کوم افغانان ورونه دي هغه واپس کړل چې کوم پی آر آر کارډ هم لري هغه هم کړل افغان شهري چې کوم کارډ ولو هغه لري. خو د چمن کې چونکې د تیر 2 کالو راځي یو پرلط ناسته داغه واحده او مسلې دغه د چې چمن او د کندهار د منځي تاګو راتګ پر شناخت کارت او په تذکره د افغانستان چې کوم نېشنل آیډنټیټي کارت دی هغه ته تذکره وایي. نو هغه وایي چې دا تاګو راتګ دی پرسنل کارت او په تذکره چې په دې واجه په دې پریشر په واجه په کلاولا او په چمن چې دا کم 2 سرحدي اضلاع دي ډیسټریکټ دي په دې کې درو ساته پوری د افغانانو ورونو خلاف کاروایی نه ده سوي. نو دلته اوس هم افغانان او پاکستاني ورونه یو ځای ژوند ستوګنه کوي او په آپس کې ډېر خوشحاله دي. لکه څنګه چې ما ته مخکې ویله چې زموږ رشته داریان دي او بل کوم نه دا وایي چې دلته منقسم دهات یعنی تقسیم شوي کلی سته، نیمه کلی په دې خوا دی، د لیکي په دې خوا دی، نیمه کلی د لیکي په اخوا دی، یو ورور په دې خوا پروت دی، بل ورور په اخوا پروت دی او بل پر دې چمن سیمه چې دی اڅکزی او نورزی کومونه آباد دي. اڅکزی اوس هم در کندهار پورې سته، نورزی که دا وخت موږ ووایي چې 80% نورزی چې کم کام دی هغه دا وخت د طالب په شکل کې په اقتدار کې دی په افغانستان کې. نو دلته دا دواړه قومونه سته او د دواړو قومونه زیات اثر سوخ یا زیاتې کورونه اخواته هم پاتې دي. نو د دې په آفس کې اوس هم هغه رشته داریان دي تګ راتګ او هغه چې کوم د دې رشتې چې دي هغه دغه رقم قایم دایمه دي. د لنډ اخرنۍ پوښتنه درنه لرم، د تعلیم او روغتیا په برخه کې څنګه دي خلک هلته ضرورتونه یې پوره کیږي نه کیږي؟ لکه دغه کوم سیمه چې زه تاسو ته یادوم دا ښاري سیمو ته زما اشاره نه ده بلکې هغه دښتو په څیر شاته پاتې سیمې چې بیخي د پلو ته نږدې دي هلته یا د ښوونځي نظام ښه ده نه ده جنکو دپاره په ځانګړې توګه، بل آیا کوم کلینیک یا بیچیو داسې کوم څه زمینه د روغتیا یا صحت په برخه کې شته یا نه؟ د ټول د مخه به زه د کندهار څخه د سپین بولدکه پورې زموږ چې د دې سره کوم ضلع لګېږي د چمن او سپین بولدک اخواته سپین بولدک دې خواته چمن دی. د سپین بولدک یې نیولې در کندهار پورې د نجونو یعنی د دې هېڅ هم د تعلیمي یو پروسس نشته، نه هلته سکول شی نشته او که دغه رقم راواخلو د صحت په حواله
نو په کندهار کې باید یو دغه د هسپتال د درملتون دی هغه هم اصل علاج ناکافي دی. اکثر افغانانو چې اکسیډنټ سوي یا نور ناروغي سپیشلی کینسر یا نور ناروغي هغه چمن پر لار راځي کوټې ته او د کوټې نه بعد بیا ځي کراچي لاهور ته. نو د افغانستان کې خو دا مسلې صفاته د سیمې د بارډر پر دې اړخ باندې چې کم د تار په دې خوا چې کم پاکستان ایریا ده چمن دی په چمن کې لابلا توبه چې دی په دې علاقه کې بیا هم ډېر ښه دی. تعلیمي نظام هم ډېر ښه دی. د نجونو او د لکوان د دواړو سکولونه BHUs بیسیک هیلث یونټس ته غټ اسپتالونه سه پاک ترک جوائنٹ یو اسپتال انکرې به جوړیږي MOU چې دی هغه د سخت شوی دی د پاکستان د افغانستان هم په دې شراکت داري لري. بالکل په زیرو لاین د پاکستان په خبره کې پر 10 ایکړ مځکه باندې به یو جوائنٹ یو غټ اسپتال به جوړیږي چې کوم افغانانو د علاج لپاره پاکستان ته راځي هغه ته په بالکل پر پوله باندې نږدې یو غټ اسپتال جوړیږي دا هغه مریضان به راځي بیا هغه اسپتال ته الته به علاج معالجه کیږي. د افغانستان کې خودونه نه سکولونه او نه د صحت دونه سہولیات ده مګر د پولي په دی خوا د سہولیت صحت سہولیات هم زیاتی او تعلیمي ادارې هم پکې شته دي. انفراستراکچر چې موږ روډ ورته وایي نور چې کوم سرکاري افیسز د روډونه دي سیوریج نظام دی دا ډېر ښه دی په نسبت افغانستان لکه تاسو څنګه معلومه ده خور کې چې په افغانستان کې د 40 کالو سره جنگونه دي یو پلا د اقتدارو د غراسي وایده چې امریکا رااله 10 کال الته یو قسم دغه پاس خو بیا پر امن نه ولا اوس یو بل حکومت تل راغلی دی هغه حکومت خو منسته خو چونکې د نجونو پر تعلیم باندې پابندیان دي بانکونه باندې او د روزګار په حواله الته مسلې نو د نور چې دي د سرحد په دی خوا چې دي دا نور تمام تر کوم سہولیات هغه بالکل شته دي. بالکل ډیره مننه کوم. کور ودان خیر اوسې ګلفام صاحب ډیر خپل معلومات تفصیلی معلومات وړاندې کو خچاره ولري. مننه کوم. ډیره مننه کوم د ګلفام صاحب څخه چې ډیر خپل معلومات موږ سره شریک کو. واقعا دغه خلکو ته چې دوی خبره وکړه په چمن کې ستونزې ډیرې زیاتې دي د مهال ځکه چې هلته اسانتیاوې کموالی او د پالیسي ځینې پالیسیانې چې پلي شوي دي دواړه غاړو ته خلکو باندې ژوند چې دی نو هغه د دوی ژوند متاثر شوی. خو هیله همدا ده چې حکومتونه کله چې پالیسي معرفي کوي د معرفي کولو ترڅنګ باید بدیل لاره هم جوړه کړي څو د خلکو ستونزه باید حل شي. موږ سره د پروګرام بل قدرمن مېلمه صمد شبنم صاحب هم نن پروګرام کې به وي موږ سره هغوی څخه به هم په ځانګړې توګه د پرلت په تړاو چې پرلت د ګلفام صاحب په خبره هم چې شاوخوا د 2 کلونو راهیسې دوامداره ده د خلکو د غوښتنې ولې نه منل کېږي دا موضوع به هم وي ترڅنګ بیا به هم کېدای شي نوې معلوماتونه وي د خلکو په تړاو چې ژوند یې څنګه ده دا به هم موږ ورڅخه اخلو. ګور چې ټلیفون کې به موږ سره مل کېږي یا نه نو د دغو معلوماتونو پر بنسټ اوسه پورې چې څومره هم ما د مېلمنو او د اوریدونکو څخه معلوماتونه اخیستلی دواړه اړخونه دي یعنی هم د ژوند هغه طبیعي خوند چې دی نو د خلک اخلي چې د ښکلې فضا څخه د طبیعي فضا څخه دوی ګټه پورته کوي. خو ترڅنګ بیا اوسني دور کې چې د ټکنالوژۍ زمانه یا د پرمختګ زمانه دور ورته ویل کېږي په دغه دور کې د خلکو اړتیاوې اسانتیاوې ضرورتونه بیا پوره کېږي هم نه. تاسو ته معلومه ده چې دنیا اوس پرمختګ په لور روان دی او چا سره چې موبایل دی هغه د ټکنالوژي نه خبر دی د دنیا د پرمختګ نه خبر شوی. نو د ځوانانو هیلې بیا ډېر زیات دي کې متاثر کېږي چې کله هغوی خپل هیلو ته نه رسېږي ګوري چې دنیا چیرته دی خلک چیرته دی او دغه بیچارهګان چې په دغو سیمو کې چې د هر څه څخه لرې دي ان دا چې دوی ته هغه تهدابي او بنسټیز معلومات ضرورتونه هم نه پوره کېږي نو دوی ته بیا ژوند تر ډېره حده پورې ګرانه شي. نو ګورو چې زموږ بل قدرمن میلمه پروګرام کې خپل نظریه څه وایي او د خلکو د ژوند په تړاو د دوی نظریات څنګه ده او دوی څه وینا لري چې خلک یې څنګه دي او هلته ژوند په ځانګړې توګه د چمن په تړاو که خبرې وکړو چې افغانستان سره پر سپین بولدک پر پوله دغه سیمه ده او دلته دغه سیمو د خلکو ژوند څنګه ده. نو تر ټولو اول صمد شبنم صاحب ته پروګرام کې هر کله وایم خوشحاله یم چې دوی موږ ته پروګرام کې وخت ورکړی. سلامونه. ډیره مننه صافي صاحبه تاسو هم ستړي مه شئ ژوندي اوسئ.
کور ودان مننه کوم تاسو نه وړاندې موږ سره اختر ګلفام صاحب زموږ همکار و چې هغوی د مسلې یا هم د سیمې د خلکو د ژوند په تړاو خبرې کړي دي. نور معلوماتونه تاسو څخه اخلم. هغوی په خپلو خبرو کې د پرلط په تړاو معلومات وړاندې که زه په تاسو نه په دغې موضوع باندې لنډ ځواب اخلم ځکه چې زما نورې هم پوښتنې دي او پروګرام هم موږ ته وخت لږ پاتې ده. دا پرلط اوسه پورې هم آیا دوام لري او مسله به کله حل کېږي ستاسو په نظر؟ بله پرلط به ګلفام صاحب چې دی هغه به تاسو ته په هغه اړه معلومات درکړي ځکه چې هغه د چمن اوسېدونکی دی او دغه پرلط ته موږ یو خبریال په توګه په میاشت کې یا دوی کې ورسو هغه کوم چې د دوی ستونزې وي پر هغه ورسره وغږېږو. خو دغه پرلط له 2023 کال د 21 اکتوبر څخه روان دی. بیا په منځ کې تېر کال داسې وسو چې یو پرېکړه وسوه د پرلطوالو او د حکومتي نمایندو ترمنځ چې تاسو کوم غوښتنې چې دي هغه به ومنل شي. هغه ونه سو نو درېیمه ورځ بېرته هغه پرلط چې دی هغه رنګه کښېنستی تر دې مهال همدا روان دی. صحیح بیا د دې پرلط تر څنګ نن درېیمه څلورمه ده. په دې کې د پرلط کې مختلف هغه د پنډیانو یا لغړیانو ګروپان چې دي څوک د لاس د ریړیو والا دي څوک د اسانو د خرو ریړیو والا دي او څوک د ډاټسونو د مازدا والا دي. نو په دې کې نن درېیمه څلورمه ده. په دې کې هغه کم د اسانو ریړیو والا چې دي دې ته اجازه ورکول شوې چې تاسو به یو لیټر ته وړۍ وراوړئ په دې پاسه پیکټ باندې. نو هغوی هم نن درېیمه څلورمه ده چې هغه په احتجاج باندې لاس پورې کړی دی. بیا 3 ورځې وړاندې په هغوی کې داسې وسو چې ځینو د اسانو ریړیو والا ځانونو ته اور واچول چې هغه ځینې کسان چې د په هغه کې وسوځل شو. نو د دې پرلط جلا روان دی پر هغه خپل ځای باندې او ورسره د ملیشې ځواک چې کومه ودانۍ ده د هغه مخ ته د اسانو د ریړیو احتجاج چې دی هغه هم روان. نو دغه ستونزې هغه د دوی هغه غوښتنې دي هغه ستونزې دي هغه پر ځای باندې روان دي. د پولو ته خواته چې کوم خلک پاتې کیږي که هغه کوچیان دي یعنې په خیمو کې اوسېږي یا په خټین کورونو کې په کچه کورونو کې یا هم پاخه کورونه ځان ته جوړ کړي وي د دوی د ژوند لکه هغه ژوند کولو چارې یا طریقت څه رقم ده؟ دوی څنګه ژوند لري؟ چېرته تاسو د دوی کورونه ته تللی یې؟ د دوی وینات څه ده؟ د دوی غوښتنې کیدای شي دوی کې داسې ځوانان وي چې د ټکنالوژۍ یا د اوسني د دور د پرمختګ څخه خبر وي خو بیا هم ناهیلۍ سره مخ وي ځکه چې هغه ضرورتونه یې هلته پوره کیږي نه. مسکا صاحبه کله چې موږ دغه پولې ته ګورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ نو دلته چې کومه د سولې پښتونخوا خبره موږ په دې سیمو کې چې کومه دغه پوله ده د دوی ترمنځ صحیح داسې یو پخه ودانۍ نشته چې هغه دې پر پوله یا هغه غاړې ته موجوده وي یا دې بالکل صحیح. نو دغه خلکو یوازینۍ د روزګار ذریعه چې وه هغه دغه و چې پر پوله به ودې ته اجازت ورکول کېدی. یو څه سامان به و د بېلګې په توګه د موټر یو څه پرزې به پر بېلابېلو لارو راتلې یا به د خوراکي مواد راتلو یا به د خاص کر د وچه میوه چې وه دا به راتله که نه. صحیح نو هغه لارې ټولې اوس خو د ازغن تار چې ولوېدی بیا په هغه کې کومې هغه وړې دروازې ورکول شوي وې هغه هم وتړل شوې. نو دا خلک د روزګار هېڅ یوه ذریعه هم نه لري. بیا که دلته موږ خبره وکړو دلته بجلي نشته برېښنا نشته ګیس نشته یعنې په دښتونو کې او په ځنګلونو کې دغه ازغن تار دی تللی دی د دوو هیوادونو ترمنځ یو لار ده که نه فاصله ده. صحیح د روزګار هیڅ یو ذریعه نشته. د خلکو همدغه روزګار زیات دلته د کښت کروندې سره چې کوم خلک مځکې لري. خو په هغه کې کله چې دغه پرېکړه وسوه ځینې داسې و چې کله ازغن تار لوېدی نو دغه ازغن تار د خلکو د ځمکې پر نیمایه باندې راغلی چې نیمایه ځمکه یوه غاړې ته پاتې شوه نیمایه بلې غاړې ته پاتې شوه. بیا په دې کې داسې و چې بیا د حکومت لخوا هغوی ته داسې یو اجازت ورکول شوی و چې تاسو خپلې ځمکې ته تللی شئ هلته کرلی شئ یا د هغه غاړې راتللی شئ ته خپله ځمکه کرلی شئ. خو بیا چې کله د 2023 کال د نومبر میاشتې څخه د پاکستان حکومت پر دې پوله باندې د پاسپورت شرط چې دی پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړ نو دغه لارې هم بندې شوې. د خلکو د ځمکو ته تګ و راتګ هغه رابطې هم وشلېدې. هغه هم له منځه لاړ.
ځکه په دې سیمه کې په ډېره بخښنه سره کرایم زیات شو، جرمونه زیات شو، حتی چې هغه ځینې کټ کروندې چې دي هغه له منځه ولاړې، یا پکې دې پولې سره نږدې کم نشي توکي چې دي هغه دا اوس موږ ورته ګورو دا 2-3 کاله کې، یعنی اوس خلک د دغو غلط لارو څخه خپل ضرورتونه پوره کوي. مجبور دي. سمه ده. ډیره زیاته مننه کوم. که څه هم زما سوالونه پاتې دي خو وخت مونږ سره پای ته ورسېد. صمد صاحب تاسو ته به بیا هم مونږ زحمت درکوو چې تاسو پروګرام کې مونږ سره برخه واخلئ، خپل ښکلي نظرونه مونږ سره شریک کړئ. ډیره زیاته مننه کوم. ښه چارې ولرئ. کور ودان ښه وخت. ډیره مننه کوم د صمد شبنم صاحب څخه. دوی ډیر ښکلي معلومات شریکه زموږ ټول د میلمنو څخه. نړۍ مننه کوم چې د سیمو د خلکو حال څخه موږ نن خبر کړ چې هغوی باره کې موږ چېرته فکر هم نه کوو. موږ خو خپل ژوند کې بوخت یو، خپل ژوند چارې او پرمختګ دپاره فکرونه کوو چې موږ نور هم ښه شو، نور هم موږ ترقي وکړو او ډېر یو ښه مقام ته ورسیږو. خو د هغو خلکو باره کې چېرته هم موږ دا فکر نه کوو چې څوک چې دښتو کې ژوند کوي، داسې سیمو کې ژوند کوي چېرته چې برېښنا نشته، بجلۍ نشته، ګیس نشته، اوبه نشته، اوبه چې تر ټولو مهم دی، نو د دوی ژوند به څنګه وي. او د شبنم صاحب خبره چې اوس هغه د عاید یو 2 سرچینه چې ورسره و هغه هم ورڅخه اخیستل شوی، نو دې سره خلک له بده مرغه غلط او غیر قانوني لارو طرف ته تللی دی. نو په دې هیله چې چارواکي په دې باندې کار وکړي او د خلکو حال ښه کړي. قدرمن دوستانو، همدې سره زموږ پروګرام پای ته رسیږي. راتلونکې اونۍ به نوې موضوع سره تاسو ته وړاندې کیږو. ښه واوسئ، مثبت واوسئ او د خپل د پرمختګ دپاره وهڅېږئ او خپل حال باندې تل شکر وباسئ. ښه وخت، ښه چارې. الله مو مل.